الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر درسونه د سیرت دا شروع. نن 15م درس د سیرت ته په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کارونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې سره د دعوت نه دینی او دنیاوی کارونه منظم کول دا هم شروع کړه. لکه یو د هغې نه مسجد نبوي جوړولو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبی کار و. د مسجد دپاره ځمکه واغسته چې دا د یتیمانانو ځمکه وه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د انصار او مهاجرینو سره په جوړولو د دې مسجد کې لګیا و او مسجد نبوي دا تعمیر کړی شو. بل کار د اذان و. مسلمانان به منځونو ته راتلل، د وخت اندازه به یې لګوله، خو څوک به مخکې راتله او څوک به وروسته راتله. هغه وخت کې ګاړۍ هم نه وي. نو مشوره وشوه چې داسې څه علامه پکار ده چې ټولو ته د وخت اندازه کیږي او منځ ته راځي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یو سړی به مقرر کو او هغه به اواز کوي چې الصلاة جامعه. نو خلک به راځي چې کله دا اواز اوریدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه د رای قبول کړه. بیا عبدالله ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه خوب ولیدو او په خوب کې اذان ولید، او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا بیان کو. الله پیغمبر ورته وفرمایل چې دا رښتینی خوب دی، او بیا ورته ویل چې دا اذان دا کلمات بلال رضی الله تعالی عنہ ته وخایا چې هغه د اذان کوي، ځکه یو خو د هغه آواز هم غټ آواز و، اوچت آواز او ښایسته هم و. نو بلال رضی الله تعالی عنہ د اذان وکړو. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله واورېدو نو هغه هم څادر راښکه او راغی چې قسم په الله چې ما هم دغه شان خوب لیدلی. نو دا هم تایید و. نو د هغه ورځې نه اذان د اسلام یو شعار او نښه وګرځېده. بل کار د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې ورورولي قایمول و. انصار د مهاجرینو ډېر خیال به ساتو او په هیڅ شي به ورته اسره نه کوله. لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. نو هغو به په ځان باندې غوره کول. دارنګې بل کار د اسلامي معاشرې بنیادی ښودل و. مدینه کې د مسلمانانو یو اجتماعي تنظیم ته ضرورت و. دارنګې هغو ته دا ښودل و چې د هغې حقوق څه دي. دارنګې مدینه کې یهود او مشرکین هم و، د هغې سره عهد لیکل و او څه نکات هم ولیکلی شو. غرض دا چې مدینه کې د یو آزاد خودمختار حکومت بنیاد کېښودی شو چې د هغې سربراه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و. د دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د دعوت دپاره هم سرګرم و، او د الله پیغمبر به د مسلمانانو او د غیر مسلمو مجلسو ته د قرآن کریم آیاتونه به ورته ویل او د الله طرف ته دعوت ورکاو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.